زناور په مرۍ کې خو ویسې ډېر رګونه دي، خو دا 4 رګونه چې یو رګ دی هغه ته حلقوم وایي، په هغه باندې زناور ساه علي. او دویم چې دی دویم ته مري وایي. مري دا په دغه رګ باندې د زناور د خوراک او سکاک دننه کیږي، او دې دواړو سره اخوا دیخوا 2 رګونه نور وي چې هغې ته وجین وایي. دا د وینې رګونه دي. اوس دا 4 رګونه دي. د احنافو په مذهب کې زناور علالولو په وخت باندې دا 4 رګونه کټ کول پکار دي. که چېرته څوک د 4 په ځای باندې په دې 4 کې چې کم 3 کټ کی بیا به هم زناور حلال وګرځي. خدا مسله یاد وساتئ که څوک په دې رګونو کې 2 کټ کی او 2 پرېږدي بیا هغه زناور مردار دی او په داسې حال کې د نڅا وځي. دې سره سره بیا زمونږ خلک څه کوي؟ چوړکۍ راوالي، هغه پوره کار نه کوي او مقصد دا ده چې زناور ته تکلیف په باندې ورکوي، هغه پسه شوي وي کار نه کوي. نو دې کې دا هم احتیاط کوئ چې ښه مضبوطه چوړکۍ چې بس په ان فن کې بسم الله الله اکبر وای او فوراً مقصد دا دی چې زناور تاسو حلال کړی وي. بیا هغې کې خلکو ته پته نه لګي څوک د کم ځای نه کټ کوي، څوک د کم ځای نه کټ کوي. نو مسله زده کې د زناور دلته مرۍ کې غوټه وي، څنګه چې د انسان دلته غوټه دی، دلته غوټه وي. دې غوټې نه له پاسه به مقصد دا دی چې پوست نرم ځای وي، دا کټ حلالولو دپاره دا ځای وي. دې ځای نه به یې ښکته به زناور نه حلالوي. عوامو کې دا یوه مسله مشهوره دی چې اوښ چې دی دا به 3 ځای حلالوي. اوښ چې دی هغه ذبح کېږي نه، هغه نحر کېږي. د اوښ ذبح کول مکروه دی، او دا 3 ځای خبر چې دی دا هسې خامخا اوښ ته تکلیف ورکول دي. د اوښ نحر کولو طریقه دا دی چې چوړکۍ به راوالې او د غوټې له پاسه به دلته مرۍ ته وردننه کړي او پکې تاو بیا کړي، بس هغه به د عام نورو زناورو په شان باندې حلالوي نه، بس چوړکۍ به وردننه کړي پکې تاو بیا کړي، رګونه کټ شي، فوراً وینه را روانه شي. نو اوښ 3 ځای کټ کول حلال بشي، نهر بشي، غوښه ټیکته، خو داسې طریقه کول دا مکروه دي. ولې مکروه دي؟ په دې وجه سره چې دلته اوښ ته تکلیف وي، زناور ته تکلیف وي چې ته 3 ځای حلالوي نهر کوي. نو لہذا اوښ په یو ځای کوي او په دې طریقې سره به تاسو خپلې قربانۍ کوئ. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.